امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په سن 41 هجری کې خلیفہ مقرر شو متفقه د سن 41 هجری نوالا شلو کالو پورې تر سن 60 هجری پورې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ او داغه خلافت با داغه د خلافت دارالخلافه د دمشق او شام التبو وسیدلو او خلیفہ د مدینه د مکی او د اطراف تر د کوفه پورې د حجاز دغه علاقې امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متفقه خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په سن 60 هجری کې وفات شو داوی د وفات نه پس داوی یو زوی د یزید ابن معاویہ ابن ابي سفیان د خلیفہ شو یزید چې کله خلیفہ شو یو خو یزید نیک انسان نو داغه په عمل کې داسې ګناهونه او داسې فسق او فجور چې صحابه کرام او داغه د عمل نه کراهت محسوسو دویم داغه په خلافت کې داسې سخامیان وي داسې ناکامیان وي چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه کرام او دا خوخه نه وي د چې کله خلیفہ شو نو د شام نه مدینه ته خپل قاصد راولېګو چې لاشه د مدینه گورنر ته وایا چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا نمونه ذکر کړل باقاعده تو د دوینه او د مدینه ټولو خلکونه زما د پاره بیعت والا دا قاصد چې کله رااله مدینه ته پیغام راوړو نو دا د سن 60 هجری د رجب میاشوا قاصد رااله مدینه ته دا پیغام ورسو ولید ابن عتبہ ابن ابي سفیان د مدینه گورنر دی دا پیغام چې ولراله نو د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ راوغختلو او هغه سره دا خبر وکړه چې یزید د شام نه قاصد را لګل پیغام را کړي چې تاسو د یزید په لاس بیعت وکړئ تاسو سره یاده عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په څه طریقې سره د ولید ابن عتبہ نازان خلاص کو او داغه پلاس او داغه مخ ته بیعت ونک عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ لاړ مکې ته بیا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ طلب کړل شو نو ولید ابن عتبہ ته پختنه وکړه چې یزید وای چې امام حسین دې زما په لاس بیعت وکي نو ته دې باره کې سره یاد سوي حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیب خبره وکړه یزید ولې د شپې په تور تیارې کې موږ نه بیعتونه علي بیا ورته ایمان پرانا روز بیعت والا چې د ټولو خلکو ته پته ولګي چې او یزید حکمران دی او یزید سره اهل بیت ولاړ دي زه د اهل بیت نمائنده ام په دې وخت کې نو ورته اهل بیت نمائنده د یزید په لاس کې لاس ور کړی دی او د یزید خلافت په ټولي دنیا ته ښکارا شمانه پرانا روز خلاف بیعت والا بهر حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شپې د خوانه پاسه د بیعت ونه کدا خبري ور سره وکړلې او د شپې مکه ته سفر شروع کو دوه درې ورځې خاموشي وا دوی چې بیا معلومات وکړل امام حسین رضی الله تعالی عنہ نو تله مکه ته راتلو مقصد د عبد الله ابن زبیر د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داوی مقصد پدې کې داو چې مکه د پر امن زیاده دا مکه کې دننه چونکه دا حرم دی التقتل و قتال جایز نه دی پښا باندې څوک عملا ورکې دی نشي داغه هر بادشاہ احترام کوي هر خلیفہ به داغه د پاره احترام لرو نو که یزید نن حکمران شو نو هغه ته د مکی د احترام خامخا پته وي د مکی خو به خیال ساتي نو کدا په زور موږ نبیات علی چې موږ په مکه کېو نو څه تکلیف را تراونه رسي بس په دې غرض امام حسین رضی الله تعالی عنہ د مکی حرم ته ځان ورسو د رجب میاشت ته تیر کړلا سونه چې پاتې وا بیا داغه نه پس د شعبان میاشت رااله په مکه کې د رمضان میاشت رااله د په مکه کې د شوال میاشت رااله د ذوالقعده میاشت رااله او د ذوالحجې د میاشتې پورې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا صدا پاسه 15 میاشتې په مکه کې د نن پاتې کېدو په دې دوران کې د یزید سره ډېرې خبرې اترې هم شوې دي د خطوط په ذریعه سره خو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته د مکې نه د کوفې نه خطوط شروع شو مختلف اطرافنا او بیا د کوفه خاص خلقونه د لوی سردارانو د طرف نه خطوط ورته راځي او امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته دعوت ورکړي چې ګوره یزید په مونږه مسلط دی او یزید کې ډېرې زیاتې کمیانې دي مونږ دغه خلافت ته تیار نه یو تاسو کوفه ته تشریف راوړئ او تاسو زمونږه رهنمایي وکړئ زمونږه رهبري وکړئ زمونږه مشري وکړئ مونږ به تاسو په لاس بیعت وکړو او مونږ د اهل بیت هر خبرې منلو ته تیار یو تاسو اسلام ملي پوهیږئ د اسلام په اصول پوهیږئ په قوانینو پوهیږئ د شریعت په هر اړخ تاسو پوهیږئ د رسول الله مبارک په تعلیماتو پوهیږئ تاسو راشه زمونږه مشري او زمونږه دینی رهنمایي د دینی اعتبار سره یزید مونږه خرابوي
د دین شناخ یزید د کوفه نه د شام نه دغه علاقو نه ختمي چې زمونږ د اسلام زمونږ د دین دینی پہچان او دینی جذبه د مسلمانانو کې برقرار پاتې شي. دا غوې د پر اساس ضرورت د تاسو راشي. اوس علی رسولی او امام حسینی او د پیغمبر په کور کې لوی شوی وي او د علی رضی الله تعالی عنہ تربیت کې لوی شوی وي او یو لوی جماعت لوی علاقه لوی سرداران قبایل هغه ته مطالبه کوي زموږ دینی رهنمایي وکړي. نو څنګه به د شخصیت د دینی رهنمایي لپاره قدم نه اوچتای. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ به بار بار اراده وکړه کوفه ته راتلو. صحابه کرام و منع کو. عبد الله ابن زبیر، عبد الله ابن عمر، نور صحابه کرام، عبد الرحمن ابن ابي بکر، ابو بکر صدیق سے بچیو دوی و منع کو. تاسو مزه کوفه والا بے وفا خلق دي. امام حسن رضی الله تعالی عنہ باندې دوی وار کړو داغه خپل زخمی شوی و. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دوی شهید کو. امام حسن رضی الله تعالی عنہ دوی زهر ور کړیو. نور موقع باندې دوی بے وفای کړی دا د دوی د لاس هغه د خلافت پر حد د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په لاس بیعت وکړو. کنن تاسو لاړی نو تاسو به ال تدوی تاسو سره بے وفای کی او تکلیف بدر رسي. تاسو مزه 15 میاشتې صدا پاسه 15 میاشتې صحابه کرامو امام حسین رضی الله تعالی عنہ منع کړو چې تاسو به کوفه ته نه ځئ. کوفه والا خلک تاسو سره بے وفای کوي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ بنته خو بار بار دا خطوط دا سلسله شروع وا د وفتونو دا سلسله شروع وا. بل اخر امام حسین رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را جمع کړل و دې د لپاره سلار راو باسو. دا څنګه قیامت کې ځا الله رب العزت مخ کې بیا جواب نشم کوله چې زما بندگانو بتانه مطالبه کوله زموږ دینی رهنمایي وکړه. تا ته زما د مسلمانانو د طرف نه خطونه راتل وفدونه راتل غوښته به کې دستا دا وی دینی رهنمایي د لپاره تنت هغه د یزید پر رحم کرم ملي پرېخیو د ظالمانو پر رحم کرم دی پرېخیو. زه بیا الله ته جواب نشم کوله مالت لل پکار دي. صحابه کرام په دې مشوره رااله چې دا سی وکا مخکې یو قاصد ولېګا. قاصد دلار شلته د حالات معلوم کی چې آیا دا خلک رښتیا وایي، دا خلک په خپل وعده ولاړ دي، دا خلک په خپل خبره کې رښتونه دي، دا خلک سباله تاسو دوکانه کوي دا خو دروغ نه وایي. پس شان نور سو مخه مقبل سو په خطوط په ذریعہ سره یو سو وایي مکوفه کې دند بل څه چلیږي. دا حالات معلومول غواړي، دا اغه زینه د حالاتو جایزه غستل غواړي. دا غینه پس بیا تاسو سره تلو اجازه وي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ دغه حالات معلومولو د لپاره خپل یو قاصد مقرر کو. مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ مقرر کړ چې تاسو لړ شي او تاسو د کوفه جایزه والے. مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ لاړ کوفه ته. د کوفه د خلکو حالات واغستل، داوی بیانات اوریدل، داوی قبایل او سردارانو سره میلاو شو، جایزه واغستل. متفقه د ټولو خلکو دا رائے و چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ د راشي مونږ داوی سره ودرېګو د یزید خلاف داغه پلاس بیعت کو او مونږ امام حسین رضی الله تعالی عنہ خپل مشر او خپل حکمران مقررو او داغه تابعداري کو. حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ د اغزن خط لیکو او دا پیغام مکی ته امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته ورسو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام ته دا خط خو دو حالات ورته خودل. مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ تصدیق نامه ورته خودله په مکی کې کوفه کې حالات سازگار دي. اوس ما ته راتلو اجازه تشتا صحابه کرام ول اجازه ورکړه.